نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين د اهل سنت والجماعت متعلقین و علماء و طالبان و عوام ورونو مغن بیا د مناظری د حال متعلق پختنی کیږي چې کله به مناظری او د طرفین و مناظرینو نه موږ بیا دا مطالبه کیږي چې مناظره دی وشي. عبدالخالق آغا صاحبم وائی چې مناظره دی وشي او رحم الله شیخ صاحب هم وائی چې مناظره دی وشي د طرفین او مطالبه د مناظری ده. نو زمونږ د دې سالسین او مشر سید احمد باچا سے مبارک چې د خټکو پل باچا سے مبارک زوی ده دا زمونږ د دې سالسین او د دې پروگرام او د دې مجلس رئیس او صدر دی د مشورې موافق او د نور ملګرو د مشورې موافق فیصله داسې وشوه چې طرفین خود مناظری مطالبه کوي او هر یو وایي چې موږ مناظره او بحث ته تیار یو، خو زموږ فیصله دا ده چې د مناظری تعیین او د مناظری وخت دا زمونږ په خوخه باندې بکیږي ترڅو پورې چې موږ ځای نه مقرر کړی او د مناظرې تعیین مو نه کړی هغه وخت پورې طرفینو ته اجازت نشته چې دوی د مناظرې خبره وکړي او یا یو بل پسې داسې کلیپونه وکړي چې هغه مهیجي یو بل چې دی هغه تیزی داسې کلیپونه کول یا د مناظرې خبرې کول دا په طرفینو باندې زمونږ د طرف نه بندي. باچا سے محترم او نور ملګرو دا فیصله کړې ده او دوی ته مخکم ویلو کچا داسې کلیپ وکړو چې پاغې کې د دې بل ملګري توهین یا د دې مناظرې متعلق نو داغه به د شکست تصور کېدی شي او موږ به وایو چې د مناظرې نه تښتېدلی دی. نو لہذا د مناظرې حال دا دی چې فی الحال مناظره معطله ده، طرفینو ته نه د مناظرې د مطالبې اجازه شته او نه چې دی دوی ته د یو بل په خلاف د کلیپونو اجازه شته. جلسو کې او دستاربندیانو وغیرو کې به تقریرونه کوي او عام تقریرونه به کوي، فضائل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه به بیانوي او نور د هغې متعلقات داسې خبرې به نه کوي چې په یو بل باندې ردي. نو تر امر ثانی پورې مناظره معطله ده. دا زمونږ د سالسینو خوښه ده چې کم ځای مقرره او کم ځای کې دوی مناظره کوي. که په پیښور باندې مو اتفاق راغی پیښور کې به کېږي، که مو کابل کې اتفاق راغو کابل کې به کېږي، که مو بلوچستان کې اتفاق راغو هلته به کېږي. دا اختیار او صلاحیت یوازې سالسینو سره دی، مناظرینو سره نه دی. لہذا دا زمونږ علما دي، زمونږ مشران دي، دوی ته موږ د قدر او د احترام او د عزت په نظر باندې ګورو. دوی د خپل منصب نم ګټه واخلي او د خپل مرتبه او منصب ته دې مو ګوري.